یو جمدی انسان د دې قبر د لاندې زندگی تیری. دا تاسو ته مونږ ښایو په دې کنده کې 9 کاله وشو چې په دې کې دا ملنګ باچا خپله زندگی تیری او بیا تاسو کو وګورئ نو ملنګ باچا باقاعده ځان سره جانماز کیښي او دلته عبادت هم کوي. دلته چې دا ښکته کوشي نو دی خوا بیا یو کمرې هم نه ځای به لاندې نور هم راکوزیږي او ډیر زیات خطرناک ځای دی، یریدونکي ځای دی او په دې کې دا ملنګ باچا خپله زندگی تیری. راځي د ملنګ باچا د خولې نه اورئ ښه د ملنګ باچا دا سپینې سپینې خبرې اورئ. تاسو به ډېر کسان په دې ټایم کې دا سوچ کوئ چې دا ملنګ باچا دلته پروت دی، کیدای شي دلته خلک دمونو ته راځي، کیدای شي دلته خلک قبرونو باندې سجدې کوي. د هر یو شي خلاف دی، د غلط کار، د بدعت، د شرک، د هر یو شي خلاف دی. نه دی زنانه راشي زه هغې ته هم ویم په زنانو په حدیث کې راغلي چې خپله درې ته هم تګ بند دی. که زه د مور به دي زه هغه هم پټه به ځي. نن دور کې ته وګوره بورکې بیا شاته غورځولې زما د زیارت ته مانه زنانه نه دي راغلي. قبر د لاندې دا باباجي پاتې کېږي، ملنګ دی او نه پرېږدمه. ډېر خلک ما دلته کې دلته کې یو وطن ماله بابا راغو وایي ماله وظیفه راکړه. ما چې ګوره زه جټ سړی یم جټ، یو خدای پېژنم یو رسول پېژنم، نور وظیفې مظیفې ما سره نشته. زه رب دلته مقرر کړی یم او چې رب وغواړي که نه دی ځای نه به ځم. نور د خلکو په ما باندې کونه شو، هر رنګ طاقتونه په ما استعمال شو، خو هر څه خو رب کوي که نه. او زه هغه رنګ یم هم نه. دا ټول دی چې ګوره دا د شپې کنستلی شي دې کې ته څه وې، دې کې د ورځې ما کار نه یې کړی. د دې جاهله خلکو هلته دی ویل دی پکې سونه ګوري. او ما به رب ته دا سوال کولم یا الله چې ته یې ورکې دغه بار ډاک کې هم ورکولی شي، خو دلته سره نه کړي. که دلته یې سره راکړه نو کېدای شي چې جاهله خلک دا زیارت هم ختم کړي. یاره زه ملنګ باچا راځه چې چېرته یو بلډنګ کې درته ځای والو کې پروت دی، په دې باندې څه کوې په دې چې دا خاوره په دې باندې مونږ رب نه راځي چې دا خاوره هم ځان ته پرېږدي به که نه به پرېږدي. بلډنګ به څه کوي، پاتې دنیا ده. نو هغه بلډنګ چې نه پاتې کېږي او د بلډنګ حساب ډېر ګران هم دی هلته بیا. او د دې حساب نه مونږ نبي هم په داسې ځای کې وخت تېر کړی دی په جګړې په دور کې چې کوم ټایم د په دې ملک غزا راغله نو وروره زمونږ نبي هم داسې یو سورنګ کې پاتې شوی و. نو هغه هم وروره د هغه دپاره یو مار څومره په هغه سورنګ کې وخت تېر کړی و چې ورته پته لګېدلی و چې دلته کې به هغه راځي. نو صدیق هلته څومره قرباني ورکړې ده د دوست چې هغه وروره ټولې سوړي بندې وي. نو یو سوړه کوله وه مار هغې کې ورته کته نو هغه په هغې کې پونده کېښوه چې هغه په پونده وخوړو نو زمونږ نبي د ده په پتونو دو. نو هغه هم څه نه ویل. نو د هغه اوښکې په زموږ په نبي پرېوتې. نو زموږ نبي چې هغه شو نو مار ته یې ویل بهر وځه دا دې ولې خوړو، ستا د دیدار دپاره ما دلته څو سوه کاله تېر کړي ته راته پونده کې. ملنګ باچا ډېر د کمال خبرې کوي ماشاءالله، په هر یو شي کې ډېر زیات مهارت لري. نو څنګه دلته دم درود هم کوې که نه خلک؟ نه دغه کار نه کومه. زه هر چا ته وایم که دلته زنانه هم راځي زه ورته یم کور کې مور پلار ژوندي دي وروي چا ورته یم پیر او فقیر ستاسو هغه دي. دا ولیان تاله څه نشي در کولی، دوی زمونږ ته محتاجه دي. راشه سبق ووایه مړی به تاله څه درکړي، خو لیکن نه الله په لار کې دې ځان قربان کړی دی که نه. ته راشه د سبق ووایه دغه ووایه نو رب نه سوال وکړه. دا خلک به راشي باباګانو ته به څوک په سجدې لګي څوک دا به دې ډېره عظیمه ګناه ده. ملنګ باچا زما هم دا اراده وه ما په دې سورنګ باندې ته راته نشوي کېدای شي سونه ګورې په دې قبر کې، په دې اراده خو نه راغلی نه چې په دې اراده زه راغلی وې که نه زه درته څه یم ما دا په لا اله الا الله که نستې او دلته کې ما باندې هر رنګ خلکو ستړي کړي. ما رب ته دا سوال کړی ویم چې دې کې پیدا کېږي ما هغه ټایم رب وړونکي چې زه یې ونه وینم او چې بیا پیدا هم شي که نه نو ته بار راکړي د دې ځای کې ایرانه کې. نو زما په زړه کې څه چې ما له رب راکړي زه بلته کې زموږ په دې کلي کې د جنازې عیدګاه نشته دی، زه په لومبۍ عیدګاه جوړوم ماشاءالله چې جنازې لمونځ پکې کېږي. خلک په هدیرو کې کوي لکه ټیک د جنازې لمونځ کې خو سجده نشته خو پاک ځای خو غواړي که نه. بالکل یو مقرر نو مقرر ځای نو زه به مقرر ځای پیدا شي ښه داسې وغیره د دې کور په دې زیارت باندې داسې یو ګمبد ولګوم او داسې ځینې پناهي راته وکړم بیا صحیح به خو ښځې راځي او سجدې به کوي نه که نه ښځې ویم هر څه هغه انسان کې دي چې یو پیره د ښځو ته ما ویلي نه راځي نو ما ډېر دلته سمې کړي دي. دا خو چې کومې نی خبر اغېزي چې کومې خبر شي که نه هغه والله کې زیارت ته لاړې شي، خو چې څوک یې پوهېږي نن دور کې خو څوک ویل نه کوي صرف لور ته چلی سبق په کلمه به هم نه ورځي خو هغه به څه وایي زه لوی پیر یمه د څه لپاره د پیسې لپاره. او زه هغه خلکو کې نه یم. زه په خپل رب او په نبي بروسه ساتئ، هر څه الله کوي او نبي کوي چې ته وروره الله تعالی په درود شریف وایي
نو هغه بیا څه مرتبه ورکړي که نه هسې خو پرې نه وایي که نه نو زه هر چا ته دا خواست وینا کوم یم چې یعنې د ماخوستن سملي لمانځه نه پس یو کم 100 پیرې درود شریف وایي او په خپل نبي ور چوپ کوي د دنیا په مخ چار رنګکاري ستاسو به الله کوي خو تاسو په الله بروسه وساتئ داسې نه کېږي چې ته وایې چې بس نن مې وویل او سبا دا چې کله تا نه رب راضي شي کار به کېږي نن تاسو راغلي که نه وختي لکه ټیک ته تاسو به زما خبرو پورې م خاندلي غوسې پورې م دغه کړي خو ما تاسو له ولې دغه زه هغه جاهله دومره تنګ کړی وم که نه د دې سړي زه ډېر خلاف یم نو ما ویل چې دې نه اوس دا ټېر دی والي هسې نه زمونږ پکې بدنام شو نو زه بدنامۍ نه یارېږم هغه دغه د نبیاني دی چې لاړم شي بدنام منګې که مات شي که مات شي چې درځه خو لاړ شي که نه نو زه نه تاسو خفه نه شئ ما هغه ستاسو نور کلیواله هم تا ته داسې وي ویم چې زما د لاسه تا سره ښېګړه کېږي که نه زه پرې خوشحالېږم مسلمان هغه یې چې بل مسلمان سره ښېګړه وکړي یو بل کار دی یریږو دې ځای کې څوک مو ګاډې پټ نه کړي مړه ګاډې ویمې تا چې چا نه غلا نه کړي که نه رب چا سره ظلم نه کوي خو چې تا چا سره گیر کو هغه ځای کې بیا به څه کوو وی ما رسېل چې تا نه کړي که نه رب چا سره هم زیاتې نه کوي موټرسایکل ډېر خطرناک ځای کې ولاړ دی بیا نیم پکې پرېږده او راځه د چا له راځي جولاګانو له خو نه ځي تا دا ټول خلک یرولي یرولي نه رب یرولي دي کله چې ته رب خبر رب څه وایي چې کوم سړی زما رښتیا سچ وینا کوي زه د هغه ټایم ملګری یم چې کله ستا رب ملګری شي ته د غلو بند ته سړي نه سره یارېږي او خراره زړه کې راولي دې دې بوځي څنګه بیا بوځي دا رب ورته هر څه بلاک کوي تا یو خبره وکړه وایي په دې کلي کې زما غوندې ځوان نشته زه خو دا بار بار چغې وامه چې دې کلي کې داسې موږی نشته چې څنګه زمونږ موږی دی خو لیکن زه هغه هغې پسې نه ځم زه دا خپله ملنګي اختیار کړې ده ګنراج زما د ترونو په زامنو او زما د ترور زامنو په حجرو کې خلک ډکېږي تشېږي او هغې له څوک څه کوي څوک څه کوي او زما دا ځای دغه کړی دی او هغې ما ته څه وایي زمونږ په حجره کې پوه د دنیا په مخ چې هر څه وي تا ته به رارسي یو د مرغۍ پی بني نور هر څه دلته زما بل دوست خپلوانو کې سجاد خان نوم دی په نري خان مشهور دی او وایي لکه چې څنګه نه سړی خپل مشر ته او کشر ته وایي که داسې ما ته وایي ما نه کشر دی خو چې ستا دومره جتم وي ته ما ته وایي الله به برابر وي زه به یې برابر ماشاءالله دا اډرس راته لږ ووایي بس زمونږ دا جبانډه کلي کې اوسېږو حسین بابا زیارت سره خوا کې او پلار په نیکه دې ځای یو په قوم باندې خلیل مومن یو ماشاءالله دا حیات آباد کې عجیب انډه حسین بابا په نوم باندې دا ځای یادېږي حسین بابا سره خوا کې ډیری ده